بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم علی رسوله الکریم. اما بعد. قدرمنو استاد و دعاګان محتاج محمد داود عابد یو ځل بیا حاضر شوی ما. قدرمنو په دغه پروګرام کې موږ ستاسو لپاره د ژوند سره تړلې په اهمو موضوعاتو باندې خبرې ترې وړو. په دغه پروګرام کې زه ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شوم. تېره ورځ ما تاسو سره یو پروګرام کړی چې په هغې کې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو صحابي حضرت سعید ابن زید رضی الله تعالی عنه د ژوند په اړه تاسو سره خبرې ترې کړې وې. محترمو صحابه ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم د باغ هغه ګلونه دي د چا په خوشبو باندې چې دغه ټوله اسلامي دنیا معطر ده. او بیا په هغې کې په تیره هغه صحابه چې هغه عشره مبشره دي چې هغې ته په دنیا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د جنت خوشخبری ورکړې ده. او بیا دغې نه تیره هغه صحابه چې هغه خلفای راشدین دي، هغه څلور صحابه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر زیات نږدې نو د هغې په اړه هم ما تاسو ته خبرې اترې کړي. او نن په دغه پروګرام کې د عشره مبشره په صحابو کې یو ډیر نامور صحابي حضرت سعید ابن زید رضی الله تعالی عنه په ژوند باندې به تاسو سره هغه باقي پاتې چې کومې خبرې دي هغه به زه تاسو سره شریکوم. محترمو حضرت سعید ابن زید رضی الله تعالی عنه د هغه والد صاحب محترم دواړه ډیر لوی خلک وو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرمان مطابق د هغې والد صاحب هم د دغه دنیا نه مسلمان تللی دی او رب العالمین د هغې مغفرت فرمایلی دی. حضرت سعید ابن زید رضی الله تعالی عنه پخپله هم یو ډیر نامور صحابي و. د هغې د ژوند په اړه مې بعضې خبرې تاسو سره شریکې کړئ. حضرت سعید ابن زید رضی الله تعالی عنه سره د خپلې بیبي حضرت فاطمه بنت خطاب رضی الله تعالی عنهما د دواړو په یو ځای د نورو صحابو سره د مکې مکرمې نه مدینې منورې طرف ته هجرت فرمایلی و. آغلتا دی د حضرت سیدنا ابو لبابا رضی الله تعالی عنه رور حضرت رفاعه سره ایثار شوی د هغه په کور کې. بیا وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم دی له ځمکه ورکړه او په هغې باندې دی د ځان دپاره کور جوړ کو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په مدینه طیبه کې د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین په خپل منځ کې کم مواخات او ورورولي او بایچاره جوړه کړې وه، نو په هغې کې د حضرت سیدنا سعید ابن زید رضی الله تعالی عنه ورورولي هغه د حضرت سیدنا رافع ابن مالک رضی الله تعالی عنه سره شوی وه چې دا په انصارو کې هغه ړومبني انصاري صحابي چا چې په ابتدا د اسلام کې د نبی علیہ السلام په پیغمبرۍ باندې ایمان راوړی. حضرت سعید ابن زید رضی الله تعالی عنه چې کم ژوند د جنگ سره متعلق و، نو په هغې کې د غزوې بدر نه علاوه څومره غزوات چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي په هغې ټولو کې د شرکت کړی. په غزوې بدر کې ولې نو شریک شوي؟ نو د دغې د نه شرکت وجه دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی د غزوې بدر نه څو ورځې وړاندې د شام نه راتلونکي چې کومه د قریشو قافله وه، نو د هغې د خبر اغشتو دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم دی ولیږه. او دی یوازې نو لیږلی بلکې د ده سره حضرت سیدنا طلحه ابن عبیدالله رضی الله تعالی عنه لیږلی. کله چې حضرت سیدنا سعید ابن زید رضی الله تعالی عنه د هغه قافلې خبر واغشته او هغې واپس راوړه او راته، نو په هغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د صحابو د غزوې بدر نه د فتح په صورت کې واپس را روانو، یعنی صحابو دغه جنگ چې نو هغې ګټلی او واپس را روانو. په دغه موقع رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت سیدنا سعید ابن زید او حضرت سیدنا طلحه ابن عبیدالله رضی الله تعالی عنه هم په مال غنیمت کې د ځان سره شریک کړل. صحابو ته ارشاد وفرمایي چې دی له په مال غنیمت کې پوره حصه ورکړي، ځکه چې دی ته به د جهاد هم پوره ثواب ملاویږي. نو بدری چې کم صحابو نو په هغې کې د دواړو صحابو ذکر وکړی شو، په هغې کې د دې دواړو شمیر وکړی شو، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په خپله دی په هغې کې شامل کړل. نو غزوې بدر کې حصه نه واغشتې، خو د غزوې بدر چې څومره مسلمانان صحابو په هغه ټولو کې دی شریکو.
بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه فانی دنیا نه وروسته څومره خلفای راشدین چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د په ژوند کې تیر شوي ناغي ټول سره حضرت سیدنا سعید ابن زید رضی الله تعالی عنہ خو پوره تعاون کړو. کم کار چې به د دې په ذمه حواله کنه هغه به دی ډیر ښکلي طریقې سره ادا کو. د کسرا تخت چې کله مسلمانانو غشتو د قیصر روم په سلطنت باندې او بادشاہت باندې چې کله مسلمانانو غلبه حاصلوله نو که پاغي کې یو وړخته د نورو مسلمانانو هغه کوششونو او مهنتونو نو بل وړخته په هغه جنگونو کې حضرت سیدنا سعید ابن زید رضی الله تعالی عنہ هغه خپل د بهادری او د شجاعت هغه جوهر خودلی، یعنی خپل بهادری پاغي کې ښکارا کړی و. د حضرت سیدنا عمر رضی الله تعالی عنہ په عهد خلافت کې چې کم شام طرف تاغي یو فوج لګلیو پیدل چې کم فوج تلیو نو داغي سپه سالار هغه حضرت سیدنا سعید ابن زید رضی الله تعالی عنہ. د دین علاوه په نورو بعضی جهادونو په موقع باندې هم دلره د قافلې سردار د فوج سردار ګرځول شوی دی. د دمشق چې کومه محاصره شوی و د مسلمانانو لخوانو پاغي کې هم دی پوره حصہ غشتي و. د دین علاوه د یرموک چې کومه معرکه و نو پاغي کې چې کله په مسلمانانو باندې رومیانو سخت دبو واچو او مسلمانان کمزوري شو او نو بیا په هغه موقع چې کوم افسرانو د بهادری او د ثابت قدمه او دغه شان دشمن سره د مقابله هغه جوهر خودلی نو پاغي کې حضرت سعید ابن زید رضی الله تعالی عنہ هم شاملو. په دغه جنگ کې د عیسایانو تعداد چې هغه تقریبا 1,40,000 او د دې په مقابله کې مسلمانان چې هغه صرف او صرف سلیری زره یعنی 24,000 مسلمانانو مقابله کې 1,20,000 چې دین هغه کافرانو. په دغه موقع باندې حضرت سیدنا سعید ابن زید رضی الله تعالی عنہ د عیسائی چې کوم فوج او داغه چې کوم افسر او هغه حضرت سیدنا سعید ابن زید رضی الله تعالی عنہ قتل کړو. داغه نرستو چون کې د کافرانو چې کوم زور هغه ختم شو او مسلمانانو پیدر پر لپسې پاغي باندې حمله وکړو. دغه رومیان چې نو په دغه ځای کې شکست خوړ او هغه واپس شو. په خپل د یرموک د معرکې متعلق حضرت سیدنا سعید ابن زید رضی الله تعالی عنہ بیان فرمایي چې رومیان یعنی د روم چې کوم عیسایان دي داغي د لخر چې نو هغه فرمایي چې ډیر جوش او خروش او شان او شوکت سره روانو. داسې معلومه ده چې لکه یو غر مخې تر روان دي او پدې کې چې کم د دې هغه پادریانو یا پوپ وغیرہ نو هغه صلیب اوچت کړو او په اوچت आवाज باندې هغه خپل ور جاری کړو. د بجلی په شان دغه ټول لخر چې د نو هغه یو قسم اوازونه داغې نه وروتل. مسلمانانو چې دغه لخر وکتنو په مسلمانانو باندې یو قسم ير رااله، یو قسم hebat په مسلمانانو باندې راغې. په دغه نازکه موقع باندې د اسلامی لخر یو عظیم سپه سالار حضرت سیدنا ابو عبیده ابن الجراح رضی الله تعالی عنہ یو ډیر زبردست تقریر وکړ. په کوم تقریر کې چې هغه مسلمانانو له جوش او جذبه ورکړه، مسلمانانی په جهاد باندې آماده کړل او د جهاد ترغیب ورکړ. ورته فرمایل چې ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم، کچری تاسو د الله د دین خدمت کوئ نه الله بس تاسو مدد وکي، تاسو قدمونه به مضبوط کی. اے د الله بندگانو صبر وکي، بشکه په صبر کې تاسو د پاره نجات دی د کفر نه او رب العالمین رضا تاسو ته په صبر باندې حاصلې دي شي. یو قسم ننګي غیله ورک، یو قسم جذبه غیله ورکړه او کمعار او ير چې داغي پزړونو کې واغه ټول الله پاک د دې په دغه تقریر باندې ختم کړه. دا خبره هم ارشاد فرمایله چې دا وره چې دغه خپل نيزي مسیده کې او پټي وساته، خاموشي اختیار کې کداغه طرف داغي چغي سوري زیاتی وي خو تاسو ډیر په خاموشي سره زه د رب العالمین ذکر په زړونو کې کوي او چې تاسو ته کله زه حکم ناګانه به تاسو پاغي باندې حمله کوي. یعنی دا داغي یو پلانینګو دغه جهاد د پاره حضرت سیدنا ابو عبیده بن الجراح رضی الله تعالی عنہ دا یو ډیر مضبوط کمانډرو.
نو دغه یو پلانینګ وکړه چې صحابو ته ووایي چې تاسو به د خاموشۍ مظاهره کوئ. هغوی چغې سورې جوړې کړي دي او داسې یو قسم اوازونه شروع کړي دي او په ګړزار باندې را روان دي، خو تاسو به خپلې تورې چې دي دا به پټې وساتئ، خاموشۍ سره به ورځئ. یکدم چې زه تاسو ته حکم وکړم نو تاسو په هغې باندې حمله کوئ. نو د هغې هغه چغې سورې چې دي د هغې دړه زور به ختم شي او تاسو چې حمله وکړئ الله به تاسو له فتح درکړي. حضرت سیدنا سعید ابن زید رضی الله تعالی عنه فرمایي چې بیا یو سړی د مجاهدینو د صف نه ووتو او مخکې لاړه او ابو عبیده ابن الجراح رضی الله تعالی عنه چونکې کمانډر و، هغه ته عرض وکړه چې کمانډر صاحب ما خو دغه قصد او اراده کړې ده چې نن به زه خپل فرض خپله ډیوټي پوره ادا کوم او د رب العالمین په لار کې به زه شهید کېږم. آیا ستا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څه پیغام وړل خو نشته چې زه دې ځای نه یوسم؟ الله رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه پانی دنیا نه تشریف وړی دی او تللی دی، زمام د شهادت اراده ده، آیا ستاسو پیغام خو نشته چې زه رسول الله صلی الله علیه وسلم له یوسم؟ حضرت سیدنا ابو عبیده رضی الله تعالی عنه ورته فرمایل چې او شته دی زما یو پیغام، او هغه دا چې کله ته لاړ شې نو زما طرف نه به پر رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام پیش کی، زما سره سره د ټولو مسلمانانو صحابو د طرف نه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې سلام وکړه، زمونږ د طرف نه هغې ته سلام وکړه او دا ورته عرض وکړه چې رب العالمین او د هغه پیغمبر چې مونږ سره د فتح او د کامیابۍ کومې وعدې کړې وي هغه ټولې وعدې مونږ سره پوره کړې شوې، یعنی رب العالمین مونږ له په دغه کافرانو باندې بری راکړه. دا هغه وعده ده کومه چې رب العالمین او د هغه پیغمبر مونږ سره فرمایلې وه چې یاره په تاسو به داسې وخت راشي چې تاسو به دغه کافرانو باندې بری بیا مومئ، داسې وخت به راشي چې دا کافران به ستاسو نه تښتي. حضرت سیدنا سعید ابن زید رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما هم د دغه سړي خبرې واورېدې او بیا مې وکتل چې هغه ناګانه د خپل تیکي نه توره راوویسته او د دشمن د مقابلې دپاره میدان ته ورووته او د دغې سره سره ما خپله نشانه غشتې وه، یوه خپه مې لږ اوچته وه بله مې په ځمکه باندې لګولې وه او د نیزې دغه زما نیزه چې وه نو دا مې د دشمن د هغه افسر او شاسوار طرف ته سیده کړې وه کوم چې د اسلامي لښکر په مقابله کې به پیش و. هغه شاسوار د کافرانو چې د مسلمانانو مقابله کې به هغه پیش و، مسلمانانو ته سخت تکلیف رسولی، نو ما دغه خپله نیزه هغه طرف ته کړې وه، بیا ما د جهاد هغه جذبه په ما کې روچته شو، زه ورغلم ما په دشمن باندې حمله وکړه، رب العالمین زما په زړه کې د دشمن هغه یره مکمل ختمه کړې وه، کومه یره چې د مسلمانانو په زړه کې د دشمن وه یا زما په زړه کې د انسان په زړه کې د جهاد کومه یره وي هغه یره الله پاک دغه وخت کې زما د زړه نه مکمل ایستې وه او بیا ټول مسلمانان چې مجاهدین هغې د دشمن مقابلې ته راووتل او ډېر په دلیرۍ ډېر په بهادرۍ باندې هغې سره وجنګېدل او په آخره کې مسلمانانو ته رب العالمین فتح ورکړه. سیدنا سعید ابن زید رضی الله تعالی عنه د دمشق چې کومه فتح و په هغې کې هم دی شرکت کړی او کله چې د هغه ځای اوسیدونکو د مسلمانانو فرمانبرداري وکړه یعنی مسلمانانو ملګرتیا یې وکړه نو حضرت سیدنا ابو عبیده ابن الجراح رضی الله تعالی عنه حضرت سیدنا سعید ابن زید رضی الله تعالی عنه د دغه دمشق د علاقې گورنر مقرر کړ. خو بیا وروسته حضرت سیدنا سعید ابن زید رضی الله تعالی عنه د دغه گورنرۍ نه استعفا ورکړې وه او رضاکارانه طور باندې په جهاد کې به شریکېده. بیا د ټول شام فتح چې کله کېده نو په هغې کې هم حضرت سیدنا سعید ابن زید رضی الله تعالی عنه شامل و. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د خپل وفات په وخت کې چې کوم جانشین د انتخاب دپاره د کوم افرادو یو ټولګي جوړ کړی یو کمیټي جوړه کړې وه نو په دغه ټولګي کې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه حضرت سعید ابن زید رضی الله تعالی عنه نو شامل کړي، ځکه وجه دا وه چې هغه د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه رشته دارو
د تره زوی یم او دغه شان اوښې هم نو د دغه رشته دارۍ په توګه چې هسې نو بیا دا څوک وایي چې یاره خپل رشته دار یې په دې کې شامل کړی دی. نور خو په هر طرف باندې حضرت سعید ابن زید رضی الله تعالی عنه چې نو هغه د دغې دپاره اهلو، خو صرف په دغه یو نکته باندې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دی په دغه کمیټې کې نو اچولې. قدرمنو حضرت سیدنا سعید ابن زید رضی الله تعالی عنه یو ډېر قناعت پسند او خاموش طبع انسانو. چرته هغه خپل مشهورتیا نه د خوښه کړې، د مشهورتیا نه به ډېر لرې لرې ګرځېده. ډېر په خوشحالۍ هغه د حضرت سیدنا عثمان غنی رضی الله تعالی عنه سره بیعت فرمایلی او د هغې د خلیفه کېدو نه وروسته هغه خپل ټول ژوند چې دی هغه ډېر په خاموشۍ او په ګوشه نشینۍ کې تېر کړی. یو وړخته بس د رب العالمین په عبادت کې هغه دغه خپل ټول ژوند په خاموشۍ باندې تېر کړ. په دغه وخت کې دی په کوفه کې موجود او بیا وروسته چې کله د حضرت سیدنا عثمان غنی رضی الله تعالی عنه د شهادت واقعه مخې ته راله نو کله چې دی ته پته ولګېده نو دی د هغې په شهادت باندې ډېر زیات غمګین شو او د کوفي په جامع مسجد کې خلک راجمع کړل او هغې ته یو تقریر وکوي، ای خلکو تاسو چې نن کوم سلوک د حضرت سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنه سره وکړه، که چېرې د دغه سلوک په وجه باندې د احد غر اوړق یو د یو ځای نه بل ځای ته لاړ شي نو دا هم ممکن ده، ځکه ستاسو دا ظلم ډېر زیات و. حضرت سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنه د شهادت نه وروسته چې بیا کله په مسلمانانو باندې فتنې رالې، فتنو سر اوچت که نو په هغه حالت کې حضرت سیدنا سعید ابن زید رضی الله تعالی عنه خپل ځان له ژوند تېروي او اړخ ته به د رب العالمین عبادت کې خپل ځان مصروفه ساتلی او ډېر د دغه حالاتو نه مایوسه شوي. باقی ټول ژوند په زهد او عبادت کې تیر کړی و. پر روانو جنگ جمل وغیره کې یوې کې هم د حصه نه واغشتې، بلکې د مدینې منورې په خوا کې یو وادي و، وادي عقیق، په هغې کې هغې تر د وفاته پورې ګوشه نشینو، یو وړخته به خپل عبادت کو، د رب العالمین په عبادت کې باقی ټول ژوند تیر کړی و. د حضرت سیدنا سعید ابن زید رضی الله تعالی عنه ته د بنو امیه په زمانه کې په کوم وخت کې چې مروان ابن حکم د مدینې منورې گورنر نو حضرت سیدنا سعید ابن زید رضی الله تعالی عنه ته یو ډېره عجیبه حادثه مخې ته راغلې وه او هغه حادثه داسې عجیبه حادثه وه چې پر روان وخت کې د مدینې طیبې څومره خلک وو نو تر ډېر وخته پورې دغه واقعه به د خلکو په مجلسونو کې ډېره زیاته تاویده راتاویده. واقعه څه داسې وه چې یو زنانه وه د هغې نوم و اروا بنت اویس. دې ښځې د مروان ابن حکم خواته لاړه او د حضرت سیدنا سعید ابن زید رضی الله تعالی عنه متعلق هغه ته شکایت وکړه، چونکې هغه گورنر و او دی ورته ووایي چې یاره حضرت سیدنا سعید ابن زید رضی الله تعالی عنه زما نه د ځمکې څه ټوکړه په زور اغشتې. حالانکې په دغه وخت کې هغې په زهد او په عبادت کې ژوند تېره او دنیا طرف ته هېڅ توجه نه وه، خو دغه زنانه بدقسمته لاړه او د حضرت سیدنا سعید ابن زید رضی الله تعالی عنه دغه شکایت دغه موجوده چې کوم گورنر و مروان ابن حکم هغه ته دغه شکایت ولګو. دغه ښځې د مروان ابن حکم په عدالت کې د حضرت سیدنا سعید ابن زید رضی الله تعالی عنه خلاف یو دعوه وکړه چې یاره د زمانه ځمکه نیولې. مروان چې هغه سیدنا سعید ابن زید رضی الله تعالی عنه سره خبرې کولې او یو کس یو وفد ورولېږه چې یاره جي هغه سره خبرې اترې وکړي چې آیا واقع ستا خلاف چې دا کومه دعوه شوې ده د دې څه حقیقت شته دی. حضرت سیدنا سعید ابن زید رضی الله تعالی عنه ګوشه نشین او د الله په عبادت کې په زهد او تقوا کې مصروف او د دنیا نه لرې په یو طرف باندې چې کله دا خبره واورېده نو انتهایی زیات افسوس ورته وشو چې یاره دا زه څه کوم او دا خلکه څه کوي. او وی فرمایل وی دا خلک زما متعلق څه سوچ کوي چې زه به د یوې ښځې ذات نه ځمکه په زور اخلم؟ آیا دومره ګنده حرکت هم زه کولی شم سره د دې چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي چې کم یو انسان د بل انسان یو لیش ځمکه هم په ناحقه طریقه باندې قبضه کړه، د قیامت په ورځ به دغه ځمکه تر د 7 واڼو ځمکو پورې روچته کړی شي او د ده د غاړې توق او هار به وګرځولی شي، ده ته په غاړه کې واچولی شي. د دې نه وروسته د رب العالمین په در کې لاس اوچت که او عرض یې وکړه چې الله ته ما پېژنې چې زه بې ګناه یم، دا ځمکه ما نه ده نیولې، دا ښځه هسې په ما الزام لګوي، ما دې ښځې سره هېڅ ظلم نه دی کړی. ای الله تا ته پته لګي چې دا ښځه دروغجنه ده، الله ته دې ته د دې د دروغو سزا ورکړي او د دروغ ورته دا سزا ورکړي چې
ړندې کې او په یو کوي کې ورغورځي چې د خلکو ته د دې خبرې حقیقت معلوم شي چې په دې ښځې باندې ما ظلم نه دی کړی او دا ښځه یو فضول او غلط الزام په ما باندې لګی چې دغه الزام څومره سزا ده چې د دې د خلکو ته پته ولګي. لږه زمانه پس کوم وادي عقیق چې وا نو پاغي کې یو داسې سیلاب راغی چې د ځمکو زړې کومې حدبندۍ وي پولې وې نو هغه ټولې راښکاره شوې او هغه حدبندۍ چې د کمې په بنیاد دغه ښځې د حضرت سعید ابن زید رضی الله تعالی عنه سره جګړه کوله بیا د هغه باران د وجې نه چې کمې حدبندۍ ظاهرې شوې نو ټولو مسلمانانو عامو خلکو ته پته ولګېده چې دغه ښځه چې وه دا دروغجنه وه او حضرت سیدنا سعید ابن زید رضی الله تعالی عنه رښتونی و د دې ښځې نه ځمکه وغیره نه ده نیولې. نو هغه خبر هم خلکو ته ښکاره شوه چې د هغه صفایي الله پاک ښکاره کړه او بیا د هغې نه یو میاشت وروستو دغه ښځه چې ده نو د حضرت سعید ابن زید رضی الله تعالی عنه د خیرو مطابق هغه ړنده شوه او یو ورځ په خپله ځمکه کې ګرځېده او یو جور کوي او ناګهانه په هغه کوي کې ولوېده او مړه شوه. د دغه واقعې متعلق حضرت سیدنا عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې مونږ ماشومانو نو مونږ به دا یو خبر اورېده چې یو سړی به غصه شو بل ته خیرې به ورته کولې نو ورته به وي اعماک الله کما اعمل اروا الله دې تا دا څېړونکي لکه څنګه چې الله اروا ړنده کړې وه یعنې هغه اروا ښځه چې خلکو ړنده کړې وه یعنې رب العالمین ړنده کړې وه نو دا خبره به تر ډیره حده پورې دغه شان چلیده. نو دا یو مثال د عربو د پاره جوړ شو چې حضرت سعید ابن زید رضی الله تعالی عنه مظلوم رسول الله صلی الله علیه وسلم د مظلوم متعلق ارشاد فرمای د مظلوم د آه نزانو ساته د مظلوم د فریاد د مظلوم د خیرو نزانو ساته ځکه داغه او د رب العالمین په منځ کې ګوره سپرده حائل نوي د مظلوم آواز رب العالمین ته براه راست رسی داغه سزا به انسان ته داغه د ظلم برابر ملاویږي. داسې نه چې چرته یو انسان ظلم وکي او داغه په وجه هغه ته دنیاوي او اخروی نقصان شي. محترم استادو په درانه خدمت کې دغه درخواست دی چې کوشش کوي چرته چا سره چې د لاس نه ظلم ونشي کاغه لګي کډيري کاغه دنیاوي سیز وی کاغه ستادي ک د بل دی خو چې ستاد لاس نه په خبرو کې هم د چا سره ظلم زیاتی ونشي. حضرت سیدنا سعید ابن زید رضی الله تعالی عنہ په دغه وخت کې مظلوم نو مظلوم انسان مستجاب الدعوات ګرځي نو الله پاک تاغه دعا وکړه رب العالمین داغه دعا قبول کړه نو د مظلوم د خیرون ځان ساتل پکار دي. حضرت سیدنا سعید ابن زید رضی الله تعالی عنہ خپل ژوند تیرو او دغه مدینه طیبه سره خوا کې چې کوم وادي او وادي عقیق د جمعې په ورځ تقریبا د هجرت په 50م کال باندې یا په یو 50م کال باندې داغي وفات واقع شو. حضرت سیدنا عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ په مدینه منوره کې د مانزه د جمعې د پاره تیاری کو هغه ته دغه یو خبر ورولل شو چې یا سیدنا سعید ابن زید رضی الله تعالی عنہ وفات شو. هغه فوراً ارس پرې خوستله وادي عقیق ته ځان ورسولاړه الته چې لاړه نو د هغه ځای نه حضرت سیدنا سعید ابن زید رضی الله تعالی عنہ چې کوم میت او کوم جوسه مبارکه وه هغه خلکو روچته کړه او مدینه طیبه ته راوړه. حضرت سیدنا سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ دی ته غسل ورکړو او حضرت سیدنا عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ په دی باندې د جنازې مونږ کړو. د جنازې په مانځ کې ډیرو زیاتو خلکو شرکت کړو. حضرت سیدنا سعد ابن ابي وقاص او حضرت سیدنا عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما دلره په لحد کې ورکوس کړو. بیا د جنازې نه وروستو په جنت البقیع کې دی دفن کړي شو. کله چې دی وفات کېدل نو د دې عمر 81 کالو. احادیث مبارکه د دینه څومره نقل شو نو کتابونه لیکلي حضرت سعید ابن زید رضی الله تعالی عنہ نه 48 احادیث روایت کړي شو. د 10 مبشره متعلق چې کوم حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمایلو نو داغي راوی یو حضرت سیدنا عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ یو دغه حضرت سعید ابن زید رضی الله تعالی عنہ دی دواړو صحابه دغه حدیث نقل کړي. محترم په دغه د صحابه په ژوند کې زمونږ استاد د پاره ډیر لوی سبق دی
زمونږ او ستاسو دپاره پکې ډېر لوی داستان او زده کړه ده چې مونږ او تاسو د هغې نه زده کړه وکړو. بیا په تیره تیره دغه د ظلم متعلق خبر راله، پکار ده چې انسان ځان وساتي، ځکه انسان سره چې څومره ده په هغې باندې دله صبر کول پکار دي، ځکه دغه دنیا چې ده نو دا فاني ده، نن تا سره لاس کې ده او سبا به تا سره نی، سبا به خالی لاس ته دغه دنیا نه ځې. وګورئ هغه خلکه چا چې د دنیا نه سفر کړی دی، وګورئ دغه جنازې کم خلکه چې د جنازو په کټونو کې اچولې شوي، په خپلو لاسونو کې د هغې هېڅ هم نه وي. ولټوئ د هغې دا لاسونه، آیا دی په جیب کې د دنیا نه څه سامان یوړو؟ آیا دی په لاس کې د دنیا نه څه سامان یوړو؟ دغه یو ګز ټوکړه او دغه یو ګز ځمکه چې دا به د دغه انسان په قسمت کې راځي او په دغه کې به د ابدي ژوند وي. هغه مال چې په هغې باندې مونږ په دنیا کې د یو بل سره ظلم زیاتی کوو، هغه مال په کمې باندې چې مونږ ماشومان جړو، هغه مال په کمې باندې چې مونږ زنانه جړو، دا ټول به زمونږ او ستاسو نه پاتې کېږي. او دا مه ګڼه چې په دنیا کې ما چا سره څه وکړل نو بیا په آخرت کې به الله پاک ما ته معاف کړي. هېڅ کله نشي کېدی، بلکې د رب العالمین حق خو به تا ته رب العالمین وبخي، خو د یو بنده حق رب العالمین هېڅ چاته نه بخي. تر کومې پورې چې هغه بنده ته نه معاف کړی الله پاک تا نه بخي. کوشش دا کوي چې چېرته د لاس نه هېڅ چا سره ظلم ونشي. ګینې دا وګڼئ چې سمو د لاس نه چا سره وشو نو هغه به ستاسو د غاړې وي او تاسو نه به د هغې متعلق پوښتنه خامخا کېږي، د هغې سزا به تاسو له خامخا درکولی کېږي. که یو انسان په دې خبره باندې سوچ وکړي او دا په خپل سوچ کې راولي چې یاره څه کوم د دې متعلق به د ټولو ما نه پوښتنه کېږي، نو یقینا چې دی به بیا ګورئ چېرته غلط قدم اوچت نه کړي، یقینا چې دی به د چا سره هېڅ کله ظلم ونه کړي، د چا په مال به په ناحقه باندې قبضه ونه کړي، د چا زړه به په ناحقه باندې ونه دردی. پکار ده چې هر یو انسان د آخرت فکر وکړي، پکار ده چې هر یو انسان د خپل ځان د کامیابۍ فکر وکړي. د دنیا دغه جاه و جلال نه پکار دي چې انسان یو طرف ته ژوند تیر کړي. د رب العالمین عبادت هم زمونږ او ستاسو په ذمه یو عظیم حق دی. د الله رضامندي، د الله د دغه نعمتونو احسانات و شکریا دا کول هم زمونږ او ستاسو په غاړه باندې یو اهم ذمه داري ده. الله دې نه کړي چې زمونږ او ستاسو د کټ ته اوچتېدو وخت راشي او بیا خلکه په مونږ باندې افسوس کوي چې یاره دا سړی خو مونځګزاره نه و، دی خو بې المازه و، یاره دا خو ډېر ظالم انسان و، یا د خو پلانی کارونه کړي دي. او د مرګ متعلق خو هر وخت انسان له پکار دي چې تیار اوسېږي. والله چې انسان ته ګورې د توبې توفیق هم میلو نشي، او څومره چې یو انسان ګورې دا یاد لري ګناهونه زیات کوي، نو هغه نه د دغه انسان نه الله پاک د توبې دغه توفیق سلب کوي. راځئ په خپل منځ کې د مینې محبت د ورورولۍ ژوند تیر کو. یو بل انسان ته چې زه څه فایده نشم ور رسولی، ولې دغه انسان ته زه تکلیف او نقصان ور رسوم؟ زما د لاسه بل انسان ته رسېدلی دغه نقصان دا د قیامت په ورځ به زما د غاړې توق ګرځي. ولې زه داسې اعمال کوم؟ خپل ژوند په دې هم ډېر ښکلي تیریږي چې موته صرف او صرف د آخرت او د الله د رضا سوچ کو. رزق انسان له الله پاک ورکوي، او هغه انسان له الله پاک د نورو نه ښه رزق ورکوي کم انسان چې د رب العالمین په فرمان بردارۍ کې خپل ژوند تیری، کم انسان چې د خپلو بچو یا د خپل ځان دپاره پردي بچي نه یتیمانان کوي، هغې سره ظلم او زیاتې نه کوي، نو الله پاک دغه خلکو له د نورو نه هم ښه رزق ورکوي. پکار ده چې مونږ او تاسو د دوکو نه، د دروغو نه، د ظلم نه، د زیاتې نه ځان وساتو او بل خپل ژوند په هغه طریقو باندې تیر کو کم چې رب العالمین او د هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونږ او تاسو ته ښودلي دي. محترمو، وخت د پروګرام را سره پای ته رسي، ستاسو په درانه خدمت کې به انشاءالله العزیز یو بل پروګرام سره حاضرېږو. ستاسو دعاګانو محتاج محمد داود عابد اخلي ستاسو نه اجازه هم په دغه کلماتو چې هر ځای کې الله مراته تل خوشحاله، کامیاب او کامران لره د لوی الله په امان.